غزل صاحب جی سر زمونږ نایب صاحب خو ډېر لوی ادبي شخصیت دی منطقي او اوس یې توره ږیره هم سپینه شوه خو زړه یې لا نه سپینېږي نو ستا خوښه ده چې د دې نه یو کلام داسې وورو چې متفرق کلامونه ولې نه جي چې پښتنو ته څه رڼا خو رسي ډېر خوند به او د ده د ذات تجربه چې نو هغه را روان نسل ته منتقل شي واه نایب صاحب ته بالکل مونږ جی نایب صاحب مننه خوشحال آباد اوسئ یو څو اشعار به زه ستاسو وړاندې کړمه ارشاد چا ویل زړګیه چې د کار نه یو ماشاءالله ولې نه یار ماشاءالله چا ویل زړګیه چې د کار نه یو خوشې تشې ګرځو د روزګار نه یو غزل صاحب چا ویل زړګیه چې د کار نه یو خوشې تشې ګرځو د روزګار نه یو واه 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 نور خلک خبرې د سپوږمۍ کوي ډېر ما او تا د یو بل نوزګار نه واه واه غزل صاحب غزل صاحب یا نایب صاحب ماشاءالله ماشاءالله نخې منځ شته دی یار نخې منځ واه واه بل واه 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 غزل صاحب باندې خندا لګېدلې خدای پکې خیر واچوي خوند یې وګړي ها مننه غزل صاحب ښه داسې ډېر زوړ غزل دی بس داسې راته را یادېږي ځکه چې اچانک دغه شو چې ترنم کې نایب صاحب ترنم نه راځي ترنم چېرته راځي وایي ستاسو یو غزل وکړ ډېر به م وې دی او که نه مدینې کاسه نه هغه نه هغه نعت په دی که نه؟ انتظار یم آه. نو بیا د ستمګره د راتلو په انتظار نایب صاحب دومره ښکلې وې زه پکې یو دغه ووایم بیا د ستمګره د راتلو په انتظار یم ستا د ښایسته مخ د لیدو په انتظار یم بیا د ستمګره د راتلو په انتظار یم څو پورې به نه خاندي تر کومې به خفه اوسي پرېږده چې تر څو کوي پښتو په انتظار یم ماشاءالله مضبوطه لهجه ده توانا ده که نه هي شان و شوکت دی پکې ډېر زوړ غزل دی ځکه چې اشعار بالکل د ذهن نه ډیلیټ شوي کله کله خو تاسو راته را یاد کړئ انشاءالله ماته به ذهن ته راشي او حسن لیونی راته احساس لیونی کړی حسن لیونی راته احساس لیونی کړی دی زه یم لیونی د لیونو په انتظار یم او څو پورې به نه خاندي تر کومې به خفه اوسي څو پورې به نه خاندي تر کومې به خفه اوسي پرېږده چې تر څو کوي پښتو په انتظار یم ډېره مننه خوشحاله بس